نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای که یو کس دا دعا ووایي نو الله جل شانه چې د څومره ګناهونه کړي الله به هغه ګناهونه ختم کړي. کو د سمندر د زګ برابر ولې نه وي الله به سو ګناهونه به الله سکی ختم به کی مټاو به کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای تقریبا ابو داود کی روایت تھی نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. دا دعا چې څوک وایي کنه نو الله رب العزت به ټول ګناهونه سکی ختم به کی. ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای نو دا دعا د سر خامخا وای بکنه ان شاء الله دعا. او بل ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای چې یو کس حدیث واوریدو او هغه بل ته ورسو چا حدیث ما واوریدو او حدیث بل چاته ورسو نو هغه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړي چې الله دې داغه تر او تازه دې الله وګرځي. الله دې تر او تازه وګرځي چې زما حدیث واوري او بل ته ورسي. ها نو لہذا حدیث دا نور تم بیان کې او دې کې الله ډېر زیات غټ اجر درکې ځکه چې د علم یو باب زکول د 10 رکعات نفل افضل ثواب دي. هم نو دا حدیث دا نور تم ورسوي.